طوطي په خوب کې نیول د دې څه تعبیر د امان الله پوښتنه کړې ده. په خوب کې طوطي نیول د دې څه تعبیر ده؟ دغه رقم محمد نبي پوښتنه کړې ده. په خوب کې قرض یو چاته ورکول یا قرض د یو چا څخه اخیستل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته چې امان الله ورور پوښتنه کړې وه په خوب کې طوطي نیول د دې څه تعبیر ده. امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي طوطي په خوب کې نیول د دې تعبیر د زوی او د غلام سره ده. او که چیرې طوطي مادي وه نو بیا به د لور پیدا سي، او که طوطي نر و بیا به د زوی پیدا سي، او که چیرې طوطي مادي وه نو بیا به لور پیدا سي. او که چیرې طوطي د لاس څخه ولاړی والوتی نو د دې تعبیر دا ده چې د زوی به په سفر ځي. او که چیرې طوطي مادي وه د په خوب کې مړه که نو د دې تعبیر دا ده چې دی به د پیغلې نجلۍ سره واده کوي. او دغه رقم چې کم محمد نبي ورور پوښتنه کړې وه په خوب کې قرض یو چاته ورکول یا قرض د یو چا څخه اخیستل د دې څه تعبیر ده؟ نو رابسو اوس جواب ته. په خوب کې قرض یو چاته ورکول دا د صدقه او سخاوت طرف ته اشاره ده. په خوب کې قرض اخیستل دا د محتاج کېدو طرف ته اشاره ده. او بل تعبیر دا ده په خوب کې قرض اخیستل د ګناهګار لپاره توبه کول دي، او د کافر دپاره اسلام راوړل دي، او د فقیر مسکین لپاره غني کېدل دي. په خوب کې مور و پلار څخه قرض غوښتل دا د دعا او د برکت د طلب علامه ده. په خوب کې د خپلې ښځې څخه قرض غوښتل دا د صحتیابي د تلاش کولو طرف ته اشاره ده. په خوب کې د خپلو بچانو څخه قرض غوښتل دا د مدد د غوښتلو خواهش اظهار کولو طرف ته اشاره ده. نو اوس به راسو دریم ورور بیا پوښتنه کړې وه چې په خوب کې خپل ورور لیدل چې له ده څخه خفه وي، ناراضه وي، د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته. په خوب کې خپل ورور لیدل چې له ده څخه خفه وي، ناراضه وي، نو که چیرې وی دا سړی یا زنانې واده سوې ښځه په خوب کې خپل ورور خفه ناراضه وویني، یا واده سوی سړی چې واده یې کړی وي نو دا په خوب کې خپل ورور ناراضه وویني، د دې دا معنا ده چې د په منځ کې محبت او مینه ده د دوی دوه په منځ کې، او دغه ورور له خپل خور سره یا له ورور سره ډیره مینه لري، او خور ډیر باندې ګرانه ده. که چیرې دا خوب ښځې لیدلی وي او که چیرې نارینه لیدلی وي یعنی ورور یې لیدلی وي خو بیا ورور په ګران ده. او که چیرې ښځه واده نه و کړی او خپل ورور یې په خوب کې ولیده چې هغه له دې خفه و، ناراضه و، نو د دې په ورور به ډیر سخت مشکلات راسي.